نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. الله جل جلاله په مختلف اوقاتو کې مختلف عبادات په مونږ باندې فرض کړي دي. مونږ به د الله جل جلاله انتهایی شکر ادا کوو. په دې عبادتو کې یو اهم عبادت د قربانی ده. نو د قربانی ثبوت دا په قران کریم کې هم شته او احادیث مبارکه کې هم شته او دیگر د مونږ د اکابرینو عباراتو کې هم د قربانی ثبوت شته. ولکل امه جعلنا منسکا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام. وای مونږ په ټولو امتو باندې قربانی د مقرره کړې ده. ټولو امتو لپاره مونږ قربانی مقرره کړې ده. نو تاسو په مخصوص اوقات کې په مخصوص زناور باندې د الله جل جلاله نوم وای. او د قران کریم بل انتهایی مختصر سورۃ الکوثر آیت نمبر 2 فصلی لربک وانحر. د دې آیات نه هم د قربانی ثبوت ته دیگر مفسرین ډیر مفسرینو د دینه د قربانی وجوب او د اختر د مانزه وجوب ثابت کړی ده. د دې تفصیل به ان شاء الله د قربانی په حکم کې بیان کیږي. نو په دې آیات کې فصلی لربک د دین مراد د اختر منځ واجب ده او ونحر د دین مراد د اختر چې کوم قربانی ده هغه هم واجب ده. نو حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا یو ارشاد نقل کوي. سنن ابن ماجه صفحه نمبر 226 کې دا روایت موجود ده. وای قال اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه دا فرمای وای صحابه کرام د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه دا تاسو کو ما هذه الاضاحی دا قربانی دا څه شی ده د دې څه حکم ده. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل سنت ابیکم ابراهیم علیه السلام دا تاسو جد امجد تاسو پلار حضرت ابراهیم علیه السلام طریقه ده. صحابه کرامو بیا تاسو ورته تاسو تنو کو فمالنا فيها یا رسول الله دا قربانی نه په دې قربانی کې به مونږ ته څه ملاويږي مونږ ته کوم اجر ملاويږي. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل بكل شعره حسنه. نو تاسو ته به د هر وخته د زناور هر وخته په بدله کې به تاسو ته یو نیکی ملاويږي. نو صحابه کرامو بیا سوال تنو کو چې بعضی داسې زناور هم شته چې په هغه کې ویختان نشته بلکې مثلا ګډ یا ګډه د داسې زناور دي چې هغه وړی لري. نو دی تاسو نه وکړو چې فصوف یا رسول الله چې دا کوم زناور داسې دي چې په هغه باندې ویختان نشته په هغه باندې وړی دي. نو د دې څه حکم ده د دې په بدله کې به مونږ ته څه ملاويږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل بكل شعره من الصوف حسنه. تاسو ته به د زناور د هر وړی د هر وخت په بدله کې تاسو ته اجر ملاويږي او یو نیکی به درته ملاويږي. دلته حضور پاک صلی الله علیه وسلم د زناور د غوښې ذکر نه دا کړی. هغه اعضاء چې کوم د خوراک دی مثلا د زناور په سر کې دماغ یا داسې د زړه یا نور د اعضاء غوښه حضور پاک صلی الله علیه وسلم د دې تذکره نه وکړه بلکې هغه اعضاء چې کوم د خوراک نه دي یا د سکلو په ځای هم نه استعمالېږي نو د دې تذکره ولې وکړه. په دې کې یو حکمت ته حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قربانی زناور هغه اعضاء چې کوم د استعمال قابل نه دي خلک یې هسې غورځوي د خوراک قابل نه دي د سکلو په ځای هم نه استعمالېږي چې یوري د دې په بدله کې الله جل جلاله یو نیکی ورکوي. نو د زناور هغه اعضاء چې کوم د خوراک والی او کوم د
سکلو په ځای یا د خوراک په ځای استعمالېږي نو الله جل جلاله به د دې په بدله کې څومره زیات اجر او فضیلت ورکوي. امداد الفتاوی جلد نمبر 3 حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه د لیکلي دي وای د حضرت آدم علیه السلام زمن قابل او حابیل د الله جل جلاله په حضور کې قرباني وکړه او الله پاک د قرباني قبول کړه. د هغه وخت نه د وسه پورې په ټولو امتو باندې دا قرباني د یو جاری او مشروع شوله. بس په دې وخت کې صرف د قرباني ثبوت بیانول مقصود دي. بعض خلک داسې دي چې هغه بالکل د قرباني د ثبوت هم منکر دي بلکې داسې وایي چې په دې وخت کې قرباني کول دا صحیح نه ده بلکې د دې په ځای تاسو نقدي مال پیسې دا په غریبانو باندې خرج کړئ په سکولانو باندې په یتیم خانو باندې خرج کړئ. نو الله جل جلاله دې مونږ تاسو ته د دین سمجھ نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.